बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन چې کوم زمونږ ټاپک دی دا مال فنکشنینګ اور ډس آرډر اف د کیډنی. مال فنکشنینګ خپله معنا ده چې شی دا خرابي. صحیح شوه. نو مال فنکشنینګ یا ډس آرډر اف کیډنی مطلب څه شی دی؟ نو مال فنکشنینګ اور ډس آرډر اف کیډنی مطلب دا دی چې کله زمونږ څخه کیډنی خپل کار چې شی کی پرېږدي، یعنی مطلب د کیډنی فنکشن دا د نارمل لاړ شي ابنارمل ته. د کیډنی فنکشن و چې شی د کیډنی فنکشن دا و چې زمونږ څه به چې کوو هارمفول سبسټانس به فلټر کول، د دې فلټریشن به کوو، د بلډ نه به دا چې کول د دې فلټر کوو، د باډي نه به الیمینیټ کوو، او چې کم ایکسټرا یا ایکسس اماونټ اف واټر د دې په ایکسکریشن کې به هم زمونږ سره مدد ورکاو. اوس بعضې ټایم کې چې کوم دی د څه وجوهاتو د وجې نه کیډنی چې کوم دی دا فنکشن نشي پرفارم کولی، یعنی مطلب چې کوم هارمفول سبسټانس دا د باډي نه نشي خارجولی، ایکسس اماونټ اف واټر دی دا هم د باډي نه په صحیح طریقه سره چې کوم دی لکه مطلب نشي وتی، یا د په باډي کې چې کوم دی کوم هارمفول سبسټانس دی دا چې کیږي دا پاتې کیږي. نو دې ته چې کوم دی زمونږ سره ډس آرډر اور مال فنکشنینګ اف کیډنی وایي. کم چې کوم زمونږه مال فنکشنینګ اف کیډنی چې کوم دی دا ډیر شی دي، خو نن چې کوم موږ ډسکس کوو دا به موږ ډسکس کوو دا کیډنی سټون دی. کیډنی سټون کیډنی سټون وایي ته. کیډنی سټون زمونږ سره دا د کیډنی سټرکچر دی. صحیح. کیډنی موږ مخکې ویلو چې کیډنی یو ایکسکریټري ارګن دی، دا د باډي نه چې کوم دی زمونږ سره هارمفول سبسټانس دا ایکسکریټ کوي، د دې په ایکسکریشن کې مدد ورکوي. اوس بعضې ټایم چې کوم دی زمونږ سره څه هارمفول سبسټانس دا چې کله فلټر کیږي د نیفران نه، دا کله فلټر کیږي نو دا چې کوم دی زمونږ سره په دې کیډنی کې چې کوم دی زمونږ سره چې شي پاتې شي د دې ډیپوزیشن وشي، دا جمع شي په دې کیډنی کې، یو آبجیکټ جوړ کړي، یو لارج او کلک آبجیکټ جوړ کړي. دغه لارج او کلک آبجیکټ ته چې وایي کیډنی سټون وایي. نو کیډنی سټون زمونږ سره چې شی دی دا په کیډنی کې چې کوم دی یو لارج او کلک آبجیکټ دی د چې شي نه جوړ شوی دی ډیو ټو د ډیپوزیشن آف هارمفول سبسټانس کم ویسټ میټیریل دا چې کله فلټر شي د بلډ نه نو دا په کیډنی کې چې کوم دی زمونږ سره چې شي دا پاتې شي، د کیډنی نه نوځي، د یو آبجیکټ شکل اختیار کړي او دغه آبجیکټ ته چې کوم دی زمونږ سره چې وایي کیډنی سټون وایي. صحیح شو. اوس د کیډنی سټون لکه دغه هارمفول سبسټانسز کې زمونږ سره دغه راتلی شي کیلشیم شي راتلی، لکه چې کوم کس دی دا خوراک کوي د دې په پوټ کې چې کوم دی زمونږ سره کیلشیم دی، دغه کیلشیم چې کله د فلټریشن په دوران کې د بلډ نه فلټر شو دا کیلشیم په دې کم کیډنی دا په دې کې د ډیپوزیشن وشو، آبجیکټ شکل اختیار کړو، دغه ته چې وایي دغه د کیلشیم د دغه ډیپوزیشن کم چې ډیپوزیشن شوی دی کم آبجیکټ چې جوړ کړی دغه آبجیکټ ته زمونږ سره چې وایي کیډنی سټون وایي. دغه رنګې زمونږ سره د کیلشیم اکزلیټ نه د یوریک ایسډ نه ایټسټرا نه دې نه چې کېږي کیډنی سټون جوړیږي. ښه. اوس د کیډنی سټون خو موږ وپېژاندو چې کیډنی سټون وایي څه ته. اوس به د کیډنی سټون موږ کازز وو چې د کیډنی سټون کازز چې شي دي. د څه د وجې نه لکه په ګرده کې کاڼی ولې جوړیږي دا به موږ وسو. نو په ګرده کې کاڼی جوړیږي د څه د وجې نه؟ نمبر فرسټ لیس انټیک آف واټر. صحیح. یو کس دی دا کمې اوبه څښي
نو د دې په کیډني کې به سټون جوړیږي. ولې به سټون جوړیږي د دې په کیډني کې؟ سټون به د دې د وجې نه جوړیږي مونږ ویل چې کوم هارمفول سبسټانس دي او کوم ویسټ میټیریل دي دا په ډیزالو فارم کې دا په دې واټر سره چې کوم دی دا د باډي نه الیمینیټ کیږي. اوس په باډي کې چې کوم دی لکه مطلب واټر انټیک یو کس کمې اوبه څښي نو د دې چې کوم هارمفول سبسټانس دي د دې د واشنګ دپاره د اصل کې واټر چې کوم دی دا کیډني واش کوي. نو چې کله واټر کمی نو کیډني په صحیح طریقه سره نه واش کیږي او چې کوم هارمفول سبسټانس دي د دې ډیپوزیشن په دې کیډني کې کیږي او یو ابجکټ جوړوي او دغه ابجکټ ته موږ ویل کیډني سټون وایي. نو د کمو اوبو د څښلو د وجې نه دا کیډني سټون کاز کیږي د دې نه. صحیح. دویم چې کوم کاز دی د کیډني سټون دا زموږ سره انفیکشن ان د کیډني. په کیډني کې چې کوم دی زموږ سره زخم دی د دې د وجې نه هم چې کیږي دا هارمفول سبسټانس راځي ډیپوزیشن یې کیږي او کیډني سټون چې شی کوي جوړوي. دریم چې کومه وجه ده دریمه چې کومه وجه ده دا زموږ سره لارج کوانټیټي of calcium oxalate uric acid etc in a person DIET diet. دریمه وجه چې شی ده په یو کس دی د هغه په خوراک کې چې کوم دی زموږ سره د کیلشیم اماونټ سیوا دی نو کیلشیم راځي ډیپوزیشن یې کېږي کیډني سټون جوړوي. کیلشیم اکزلیټ په خوراک کې سیوا دی صحیح شو دا راځي او زموږ سره ډیپوزیشن یې کېږي کیډني سټون جوړوي. یوریک ایسډ د پرسن په ډایټ کې چې کوم دی یوریک ایسډ یا د پرسن په بلډ کې چې کوم دی زموږ سره د یوریک ایسډ اماونټ سیوا شي او دغه یوریک ایسډ بیا راځي په کیډني کې د ډیپوزیشن کېږي او کیډني سټون جوړوي. دا یې زموږ سره د کیډني سټون کازز وو. اوس به موږ کیډني سټون سیمټمز څه دي موږ به څنګه پیژنو چې یو پرسن په کیډني کې چې کوم دی سټون دی. نو سیمټمز of kidney stone. په سیمټم کې د کیډني سټون اولنی سیمټم دا دی چې زموږ سره به چې کېږي پین and lower abdomen. چې کوم کیډني دي د دې پرسن کیډني یا چې کوم د ابډومن هغه کیویټي چېرته چې کیډني ده په دې باندې به زموږ سره چې کېږي درد به پرې راځي صحیح شو. دویم زموږ سره به چې کېږي فریکوینټ یورینیشن. بار به چې کوم دی زموږ سره چې کېږي دا یورین له به ځي امتیازو له به ځي صحیح. بل چې کوم دی زموږ سره بډ سمیلینګ فرام یورین. چې کوم یورین دي دا به چې کېږي دا به تشې چې کوم امتیازي دي دا به چې کېږي دا به څښابي کوي صحیح ده. ایټسټرا دغه رنګې نور چې کوم دی سیمټمز هم دی خو ستاسو بک کې دومره ورکړي دي دا یاد کړئ صحیح. اوس موږ خو کیډني سټون وویله کازز هم وویل سیمټم هم وله وویل. اوس به د کیډني سټون موږ ټریټمنټ څنګه کوو.
نو د کیډني سټون ټریټمنټ داسې دی چې د یو کس کیډني سټون ده او دا سټون زموږ سره وړوکې ده، نو موږ دې پرسن ته ووایو چې چیکه ډرینک more and more water. منګه او ډېر یو بس کا صحیح شو. دا چې کوم سټون دی دا به په خپله چی شي، دا به ولویږي چې د اوبو د څښلو سره. دویم چې کوم دی منګه چی کوو لیتوټریپسي کوو. لیټروټریپسي چې کوم دی دا زموږ سره یو میکانیزم دی، یو میتډ دی په کوم باندې چې موږ چی کوو په ایکسټرا کارپوریل چې کوم شاک ویوز دي په دې باندې موږ دا سټون ولو. صحیح شوه. دا سټون پې چې کوم دی زموږ سره چی کوو موږ ماتو په سمال پیسز کې، لکه دا کیډني ده، په دې کیډني کې چې کوم دی زموږ سره دا سټون دی، دا کوم چې ما ریډ شیډ کلی دا سټون دی، دا موږ په هغه ریز باندې ولو، په هغه ویوز باندې موږ ولو. دا سټون چې کوم دی موږ چی کو ورکوټو پیسز ته مات کو. بیا چې کله زموږ سره چی کېږي یو پرسن چې کوم دی لکه مطلب تشې میتیازې کوي، نو د تشو میتیازو سره دا چې کوم سمال پیسز اف سټون دي دا چی کېږي د یوریترا په ترو باندې چې کوم دی مطلب د کیډني نه وځي. نو لیتوټریپسي په ترو باندې موږ د کیډني ټریټمنټ شو کولی. او دریم چې کوم موږ ټریټمنټ کوو د کیډني سټون دا زموږ سره چیرې دا سرجري ده. یو کس دی دا هغه سټون چې کوم دی په کیډني کې دا انتهایی غټ دی او دغه پرسن ته چې کوم دی د لیتوټریپسي په ترو باندې هم دا نه کېږي، یا دا کس نه غواړي چې زه لیتوټریپسي وکړم او د واټر په ترو باندې چې کوم دی دا د کیډني نه وځي، نو موږ دې کس چې کوم کیډني ده دا موږ د دې سرجري وکړو، دا موږ ډایسیکټ کړو، موږ یې چی کړو کولاوي کړو، دا سټون چې کوم دی موږ بیا چی کړو د سرجري په ترو باندې موږ وباسو. نو دا زموږ سره مال فنکشنینګ آف کیډني وه یا ډس آرډر آف کیډني وه. منګه چې خرابي د کیډني منګه په هغه کې نمبر فرست کیډني سټون وه، د هغه کازز هم ویل، د هغه سیمپټمز هم ویل، د هغه ټریټمنټ هم ویل. تھینک یو ویری مچ.